حدیث مبارک کی راځي ان الشیطان قال وعزتک یا رب. شیطان چې کله ښه مردود شو، رسوا شو، نو یو ټکی وکړو، الله ستا په عزت مې د قسم وي، لا ابرح اغوي عبادك ما دامت ارواحهم في اجسادهم. درسو پورې چې الله ستا د بندگانو روحونه د هغې په جسمونو کې وي، در هغې پورې به زما مسلسل کوشش دی چې دوی به ګمراه کوم، ګناه کې به مبتلا کوم، نافرمانۍ کې به مبتلا کوم. دا قسم یې خوړو. نو الله رب العزت سو فرمایي زما دې په خپل عزت قسم وي، زما دې په خپل جلال قسم وي، او زما دې په خپل لوی شان قسم وي، لا ازال اغفر لهم مستغفروني. دک بندگان چې در سو پورې د ایمانت مغفرت طلب کوي او توبه وباسي، زه به هم ورته ګناه معاف کوم. نو په دغه وخت کې علماو لیکلي شیطان په ځان خاورې راواچولې چې زما دغه دومره کلونو محنتونه چې انسان زه ګمراه کم په یو توبې سره به ختم شي. نو په توبې سره شیطان ذلیله کیږي چې زمونږ او ستاسو دشمن دی، مونږ په خوله باندې وایو، زمونږ په یو توبې سره په یوې اوښ کې سره هغه ذلیل او رسوا شي، او الله رب العزت خوشحالیږي څومره. د هغې باوجود هم که مونږ توبه نه وباسو نو بس کمبختي به ورته ووایم، بد نصیبي به ورته ووایم.